أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وقاتلوا فی سبیل اللہ، جنگ کوي پلار دا اللہ تعالی کی الذین کسانو سرا یقاتلونکم چی جنگ کوي تاسو سرا. اوس بعضی مفسرین وایي چې دا د جهاد لومبنی آیت ته په قران کریم کې، خو د بعضی نورو مفسرینو مسلک دا دی چې نه لومبنی آیت هغه په سوره محمد کې دی، بنیادی تصور الته ورکړی شوی د جهاد، دا د عملی جنگ ترغیب دی. نو سورہ محمد تلار سے دا موضوع اہم ہے. آیت نمبر 3 وګورئ. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کلچ ملاو شیا کسان سره چې کفر کړي دي جنگ کې، فَضَرْبَ الرِّقَابِ نو جنگ کې بس کې څه شیرینه کو باندې وشي. نو الله تعالی وایي نور بس کوي سمایټ دیئر نیکس گزار پکم دی کی بس حتا اذا اسخنتم تر دې پوره چې تاسو دوی مغلوب کړئ، چې دوی څه کوي مغلوب کړئ. فشد الوساق نو بیا مضبوط اتړی، یعنی قیدیان کوي. فاما من بعدو یا دین بعد احسان کوي، و اما فداء یا بدله کې مال واخلي، یعنی یا مفت کې بیا رها کوي یا بدله کې مال واخلي. او کله حتا تضع الحرب اوزارها، کله چې کله سیز فایر شي، حتا تضع الحرب اوزارها چې کله سیز فایر شي، نو بس سیز فایر شي بیا مسله ختمه کوي. خبره ده کړه، خو اصل خبره ده چې لومبنه تصور د جهاد داوم دی. سوره محمد والا لومبنه تصور د جهاد دا په سوره الحج کې دی. سوره حج آیت نمبر یو کم سلویخ او سلویخ بلکہ داتا دیرشنے واقعی. ان اللہ یدافع عن الذین، تاکہ سر اللہ تعالی مدافعت کئی دفاع کئی عن الذین آمنوا، تا کسان نچی ایمان راوڑ دے، دا غی مدافعت سو کئی اللہ تعالی. وجہ ولی کئی ذکر مقابلہ کے خائنان کافران دی، مقابلہ کی سوکتی خائنان کافر. نو دا خدای خائن او کافر کو نہیں خواہ، نو چی خائن او کافر نہیں خواہ تو مومنانو با اللہ تعالی مگر کیا کئی دا خائن او دا کافر مقابلہ کی. صحیح شو حکم مومن پا پلا خائن بھی، نو بیا خدای سنگو مگر تی ہوکی دلتا نکتر ہوا. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، تاکہ سر اللہ تعالیٰ نخوخی ہر خیانت کو ان کے کفور ہر ناشکر. اذن للذین یقاتلون، اذن للذین، اس اللہ تعالیٰ بنیادی تصور دا جہاد ورکی چی اذن للذین اجازت ورکلی شوی دیا کسانو تا یقاتلون چی اغی سر جنگ کولی شی، یعنی پا اغی بان جنگ امپوز کلی شوی دی، اغی جنگ نہیں شروع کرد، اغی بان جنگ امپوز شوی دی. خدای و مارتا اجازت ورکلی دفاع کرد لارنا سو کر. اس خدای خدا سے نیچی ویلے چینا بس غلی ورطا کینا جمع دی.
اذن الذین یقاتلون اجازت ورکړې شوې ده کسانو ته یقاتلون چې هغوی سره جنګ کولی شي بانهم ظلموا. اوس الله تعالی وایي دا اجازت مو ولې ورکړې ځکه چې جنګ ورسره کولی شي په چا باندې جنګ امپوز کول ظلم دی بغیر د جسٹ کاز او جسٹ ریزن نه. بانهم ظلموا د دې وجې چې دای سره ظلم شوی دی. وان الله غلا نصرهم لقدیر اتا کی سره الله تعالی په امداد دوی باندې قدرت لرونکی دی. الذين اغكسان اوس الله تعالی وی ظلم ورسره څنګه شوی دی خدا چې جنگ په امپوز کول شي او دوی مدا چې زیاته ورسره شوی دی څه زیاته. الذين اخرجوا من ديارهم اغكسان چې راځته شوی دی من ديارهم د کورونو د دوینا بغیر حق بلا وجه بغیر حق بلا وجه الا ان يقولوا ربنا الله مگر صرف د دې وجه یو وجه وا چې د یو د خپل وطن نو وست دی وی زمونږ رب الله دی بل چاته رب نه دی د بل چا ربوبیت او لاړ شي نه منو دار دي مسلمانانو واحد جرمو چې کافرانو دی وستل د مکینه چرته نه وستل د مکینه نه الله تعالی وایي چې چا کور او وستي بیا دې التم په آرام نه پریږي وانټډ دی الته نه په آرام نه پریږي دا زمون خوشتل دی وانټډ نه الله تعالی یې بس کینو بیا خو بسم الله تعالی خدای نو واخلنه نو بنیادی تصور اوس دې خبره کې څه خلاف عقل یا خلاف منطق خبره شته نه دا خو اسی او عقل من سړی ته خدا او تماش دا خبره قران کې ده و یو حکیمانه خبره مې اوریدلې ده چې کوم خلک بلا وجه د خپل وطن نه په زور وستي شي صرف دا غي د دین د وجه دا غي د عقیده د وجه دا غي د فکر د وجه او بیا د اوی خلاف نورم کانسپیرسی کی باغی باندې جنگ پوس کول شي دای د پاره سب پوزیشن د اس انساني دنیا کې سړی وایي چې he has all the right to defend himself دا غدا حق دی چې خپل ځان دفاع وکړي خبره دین کې رااله نو تاسو ته بیا وایي دا تصور قران ورکړی دنیا دی خبره دین کې رااله په دې باندې یعنی ډېر آسان باندې یو عقل من سره وکړي یو عقل من سره هغه کوي ډېر آسان چې په دغه انداز ورته وایي چې څه خلک سړی په زور او په جبر داغې د کورونه وباسي هیڅ جرم نه کوي هیڅ جاته نه کوي سوای د دینه چې عقیده هغه نه کوم چې داغه د زور او عقیده ده چې کوم داغه د زور او عقیده ده نه عقیده خدای او صدیق په خو ده په زور او په عقیده نشي پوس کوله صحیح او نه صرف ده چې بلکې وی باسي او غي بل ځای پناه واخلي الته هم په خیر نه کوي بلکې وایي دا زمونږ وان کړی ینه راځي چې موږ اوس هغه بس کوي ینه موږ دیوار سره لګولې نو دیوار سره سره ولګنه مخ یو رسول الله دی ناغه بس کوي چې ته بیا هم ټیلی ورکینو خو دیوار سره جنگي هغه مخ راځي چې ته دیواله خو زره ورسېدل اوس دینه مخ یو ماته لار نشته ته بیا هم دې کې راکې نو دې مریضل پیسې نو دا بنیادی تصور دا آیت نمبر یاد ساتئ چې سوره حج آیت نمبر اته درش او نه درش او سروي لومبای سا اوس نه سبق تراشه وقاتلوا فی سبیل اللہ قتال کے پلارد اللہ کے جنگ کے پلارد اللہ کے الذین آکسان سرا یقاتلونکم چاہی جنگ کے تاز سرا نو اللہ تعالیٰ دا سے نہ ہوئی چھ بس جوڑے اڑکور کی نہیں میں جنگو نہ ہوئی نبی فرمائے وقاتل الذین یقاتلونکم جنگ کے آگا چاہ سرا چھ ستا سرا جنگ کئی نو سٹارٹ دکھے میں غالے شوئے دے اچھا شروع کرے دے نو ته بس کې انتظار خو ورته نه کې صحیح نو یو وجه خو الته په سوره حج کې وخوله سوره حج کې چې بلا وجه د کورون نه د خپل پراپرټي نه استشي دي صحیح او نه صرف دا چې بلا وجه استشي دي هغه چې کوم ځای پناه غوښتي د الته هم نه پریدي چې کوم ځای پناه غوښتي نو الته هم نه پریدي نو بس دغه کافی او سفیشنت او انف ریزن دې لپاره چې سړی د خپل ډیفنس لپاره وړاندې شي خبره ده کړه نو یو ځان سره یاد کړئ چې یو وجه خو دغه ده چې سوره حج کې ذکر شو او دویمه وجه دا ده چې د سوره البقره په آیت نمبر 190 کې ذکر ده وقاتلوا فی سبیل اللہ قتال کوئی پلارد اللہ کے الذین
هغه کسانو سره یقاتلونکم چې قتال کوي تاسو سره ولا تعتدوا زیاته مکوئ. اوس الله تعالی وایي چې تاسو سره جنگ شروع کړی دی نو ته به مقابله دم سکے جنگ به هی کې نو الله تعالی وایي جنگ کوا خو بیا وایي ولا تعتدوا ور زیاته باندې کې. د مسلمان جنگ چې وي د اصول مطابق وي نو هغه اصول معلوم دي په شریعت کې. نمبر 1 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هغه تا تنګي د دی وجه چې ستا عقیده بلله نو تړم به دا غینه ډیماند وکړه چې سو اټیک پکې نو ډیماند ته وکړه چې زمونږ د عقیده قبل وای نو کاغی وای چې او قبل وای نو پیغمبر اسلام وای بیا جنگ مکوا. یو دویم یعنی اسلام قبل وای نو کاغی وای چې اسلام قبل وای نو بل جنگ لپاره بیا څه گنجائش نشته. صحیح شو خبره؟ یو ځکه چې هغه تا څنګه د سره وجه د اسلام د وجه نو که ستا عقیده قبول کړو به نه څنګه صحیح کدا نه منی نو بیا دویم تسلیم سرندر نو که سرندر شو جام جنگ نشته. خو د سرندر معنا دا ده چې هغه به تا ته سبجیکټ وي بیا د هغې علاقه به ستا سټیټ ته سبجیکټ به یعنې کنټرولډ بای دیٹ اسلامک سټیټ. دا دوه خبرې شو. درېمه خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دې دواړو ته تیار نشو نو بیا جنگ شروع کا. نو چې جنگ شروع کې نو حضور اسلام د هغې لپاره قاعدې وویلې چې لا تقتلوا شيوخهم بوډاګانو ته به ورسه نه وایي بوډاګان به نه قتلې ولا صغارهم ماشومانو ته به څه نه وایي ولا نساءهم خذو ته بس نه وای ولا الرهبان مذهبي خلکو ته بس نه وای مذهبي خلک لکه پوپ پریست ربعی یا د هر قوم ځان خپل خپل مولای ځکه چې وجه دا کامن شي د څلورو واړو کې چې دا نان کمبیټنټ خلک دي دسو کې دا نان کمبیټنټ خلک دی جنگ نه کوي دا څلور وړ مولا جنگ نه کوي صرف موږ کوو. صحیح نو نان کمبیټنټ خلک دی نو نان کمبیټنټ خلک دوی ته بس نه وایي. بل قاعده پیغمبر علیه السلام وقوله چې فصلونو باندې به ولا اور نه اچي فصلونو ځکه دا فساد دی او په ونو په ځنګل بوله اور نه اچي ځکه دا فساد دی. دا ژوند دی د دنیا ځنګل څه شي د دنیا ژوند دی د ژوند به د دنیا نه تباه کوي. مزید یو فرمایل بله قاعده چې مواشي به وله نه مړه کړي مویشي وي کیټلز غویان او پسونه دا دې ته بس نه وایي. ها که ضرورت دپاره ستاسو خوراک ته ضروري نه یو لیم کباب کوي خدا نه چې بس اثر راځي ختم کوي ورته او که یو کس په دوی کې یا څه کسان په دوی کې تسلیم شي او په جنگ کې لاس اوچت شي تسلیم شو او په جنگ کې لاس اوچت کا پناه وخته لاس اوچت کوم دی معنا څه کوي پناه غواړي نو الله تعالی وی فاجره پناه ولا ورکي خو وی فرمایل چې وی ساتي په داسې ځای کې حتا يسمع کلام الله یعنی احترام سره وساتي خدا سے ځای کې چې د ته دین خبره ورسي. صحیح شو حتا يسمع کلام الله چې د دین خبره ورته رسي. ممکن ده چې الله تعالی ورزق کی ایمان واچي دې متاثر شي بس زين جوړ شي نه زين جوړ شي الله تعالی وایي چې حتا يسمع کلام الله چې د دین خبره اوري
نو چې دې خبرې سړی بار بار اوري صحیح نو اخر ذهن کې ځای ونیسي سړی بیا وایي هلته درس تمزو باید چې داسې کارونه وکړو څنګه اجي ټول قرآن خلاص شي او بیا هم سړي کې انقلاب را نشي نو خدای دې بیا رحم وکړي صحیح یعنی باید چې سړی دین زده کوي نو چې دوره لږ چینجز پکې هم راځي دا هم ډېر لوی غنیمت دی یعنی معنا دا چې د میټر کار کوي پاره بر روان ده پاره وای تاسو سیما په بر روان دي یعنی معنا چې ټمپریچر اخلي صحیح یعنی بالفرض دا څنګه چې موږ فرشتي کې دي چې درسونه سره خو مثلا یعنی یو شی چې ما ډېر باغ پکې نه کو خو چې کله مې درس شروع کړی نو کله وکم نو زړه مې داسې نو چې دا زړه مې داسې کې دي معنا چې سیما به حرکت کوي د ایمان سیما څه کوي هغه حرکت کوي تا ته خیدا چې رس شی غلط دی ته ته خی چې شی غلط دی نو ما تاسو ته لطیفه ویل کنه زموږ په کلی کې یو سړی ډېر غټ تاجر دی غټ تاجر نو ما خبر باندې ورته بیان کو دا غبل ور دی هم تاجر دی او غډېر ډرامشي ولري مزاحي ولري نو دا مشر ورته یې نن خو یو قاضي صاحب بیان وورید یا دا زړه مې نرم شو دا څه کارونه چې مونږ کوو دا کارونه دي باید چې مونږ یې باندې سوچ کو دا کارونه بس کو صحیح نه غرور ورته وای ګور روري ما ته په خوام ویلي چې د قاضي صاحب احترام ډیر کوه صحیح هغه چې احترام ورکې پس دې باندې باندې خدای وبخي صحیح ما تا ته ویلو چې بیان یې موږ دا بیان په زړه لګي خو چې کله د بزنس مسلې درازي نو بیا ته پاسا ځکه په زړه لګي د دنیا دی یو کار په پاتې نشو دا لکه قاعده چې ذکر مثلا ما رسول بیان کې څه ته او دا چا الله تعالی په کابل کې په دغه ځای کې څه ډول ورته نه د تجربه خاطلان او فنفارو دا وطن دشمن دا په مکمل کې تجربه کې بنجان هغه ور کنجوس په څنګه پر ولاړ شو دا ولې نه اوس کوم باندې او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کہ په میدان جنگ کې یو ادنا سپاہی چا یو کوچنی سولجر عسكر یعنی عام سولجر چې جنرال نه دی تورن نه دی جګړن نه دی بس خو که هغه په میدان جنگ کې یو غیر مسلم ته پناه ورکړه یو غیر مسلم هغه ته لاس چلته او هغه ورته چې یو څه صحیح نو جنرال ته هم حق نشته چې دا فیصله ماته کړي ځکه چې اسلام په دې بالکل حرص نه لري چې انسانان دې مړ شي نه انسانان دې صالحان شي شر دې بس صحیح شو نو چې هغه تسلیم شي دې معنی شر بس ده نو شر بس نو ستې مړ وي صحیح اوس جګړن سے بیا تورن سے دانش ویلې چې ماته خلاص نیو چت کړی عسكر ته چت کړی هغه عسكر تا عسكر دی صحیح ادا ټول عساکر د یو کمانډ لاندې دی یو انټیټی ده دا یو اکائی ده چې دا یو اکائی ده دا هغه امان دا تا امان دی لکه چې تا ور کړی ادروایز بیا مسلمانانو باندې څوک اعتماد نه کوي صحیح شو یعنی بیا د تورن په پناه ورکول مو څوک اعتماد نه کوي دنه بل جګړن دی صحیح ممکن دی جګړن وایي چې تورن سي د تورن پناه ورکول د منم نه بیا که جګړن چاله پناه ورکړه نو جنرال سے بوي چې څه پکې دا ډګرمن سے بوي چې څه پکې دا جګړن مګلن نه منم صحیح او داغه نه پس بیا ډګروال نو که ډګرمن سے چاته پناه ورکړي نو ډګروال سے بوي زین ورکړه او که ډګروال سے ورته جنرال سے بوي زین ورکړه صحیح او که جنرال سے ورکړي لوی درستی بوي زین ورکړه نو بیا خو خبره قابلیت نو پیغمبر اسلام څنګه عجیب فلسفه ویلا ويجير عليهم ادناهم چې دای ادنا عسكرم چاته پناه ورکړه دا پناه ده د ټول اسلامي آرمي طرف خبره ده انتراله څومره دره لوی د امن پیغام تر دنیا کې بل چا ورکړي شرشان تصور کولای شي چې کوم تصور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او الله دنیا ته ورکړي د امن نو دینه پته لګي چې اسلام په دې کې بالکل حرص نه لري چې خلک مړ کړه نه په unavoidable circumstances کې کته مجبور شو جنگ شروع کو حتی اوسه کوشش کوي چې خلک مړ نشي بلکې خلک صالحان شي خلک شي چې د شر نه واپس شي نو صلی الله تعالی وی چې ولا تعتدوا زیاته مکوئ نه دا به زیاته وي چې نان کم به کټ خلک یو وجه دا مو وجه ها بلا اراده ته څوک ګولای ولګي دی یا پس شی بم باندې ولګي دا خو دا خو اراده نه و چې دا غیبرو ستاره دا نه چنان کم بیٹن کو تو کو آرمی سره جنگي دي صحیح او څه شه دي ورغور دوغه کې سیویلین نو څه کسان مړ شو مستاخ اراده نه و چې سیویلین نه بشي تو کم بیٹن سره لګیاوي خبره ده کړه
ولا تعتدوا زیادہ مکوئے ان اللہ تاکہ سر اللہ تعالی لا يحب المعتدین نخوخ زیادہ کون کی وقتلوا قتل کے دے حیث ثقفتموہم چکم زائتا سدوی عمومی یعنی یوزل چه مچنگ شروع کو نو بیا پا کدام ہوئی چه فلانی زای مڑوا فلانی زای مڑوا بس بیا خوچ مڑولی چکم زای لاس لرزین وحای وقتلوا مو قتل کے کم بیٹنڈ حیث ثقفتم کم زای چه تاسو دوی عموندل واخرجوم او باسی دوی دخپل کوروننا من حیث اخرجوکم زکا چه دیم تاسو استلی ہوئی نو دا ریٹالیشن دے ایکول دا سشن اس چکل مسلمانوں نے دغه چل شروع کو جنگ او جنگ کے مړیو شو کافران مړ شو نو پروپاګاندا ډېر عجیب شعر نو کافرانو پروپاګاندا شروع کړه وی دا وګوره دا د پیغمبر مرګري دي انسانان مړي د پیغمبر مرګري انسانان مړي نو الله تعالی واقعي انسان مړول جرم دی انسان مړول جرم دی خود دین لوی جرم خو فتنه پیدا کول دي نه لوی جرم فتنه پتا ده فتنه غړي فتنه پیدا کوي والفتنة أشد من القتل او فتنہ دا دیر زیادہ سخت دا او سرانگ دا قتل نپ گناہ کی ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام صلی اللہ تعالیٰ فرمائی جہاں کدوی دا مسجد حرام پا انوائرنمنٹ کی مکہ معظمہ کی نو التا ورسر جنگ مکہ وی ہاں کدی جنگ شروع کن بیا کوئی ورسر یہ بیتا کو تکتے ہیں یہ تاب مڑائی آتا بوائی چی مسجد حرام سر خواہ کی دی دا حرام حدود دی زور تسنوا ولا تقاتلوا مجنگ مکوئی دوی سر عند المسجد الحرام پنزد مسجد حرام حتی یقاتلوکم فیه مگر علا چی قتال کئی دوی تاثر پدے مسجد حرام کے فین قاتلوکم کدی تاثر قتالوکم فقتلوم نبیاء قتل کئی کذالک جزاء الکافرین دغرنگ دبدل کافرانو فین انتہو اسو گو جنگ شروع کو پا انیویٹیبل او unavoidable circumstances کی انگریزی لفظ کو ورطا لکھیں ورطا ہوئے inevitable او unavoidable circumstances I-N-E-V-I-T-A-B-L-E inevitable او unavoidable U-N-A-V-O-I-D-A-B-L-E unavoidable چبال اللہ نشتا unavoidable نوستی جنگ شروع کو ذکر مجبور ورطا بل اللہ رنگا اللہ واللہ تعالیٰ فرمائی فَإِنْ انتہو کہ دائی جنگ نہ منشو دائی جنگ بس کر اللہ تعالیٰ ہوئی بس خدایوں بخون کے مہربان دے باید چی تم بخون کے مہربان شی پیسے دا مسلمان تاکہ دا اللہ دے صفات و ریفلیکشن پکار دے دا اللہ صفات سری بخنا دا اللہ صفات سری رحم کول نو چی دائی منشو دا جنگ نہ تو ہم دا غصو فَإِنْ انتہو کچری دوئی منشو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تاکہ سر اللہ تعالیٰ بخون کے مہربان لے وقاتلوہم افائٹ کوئی دوئی سر دا دویم بل علت دریم علت دا جنگ یو علت قیداؤ چی دی مسلمانان دا کور وستی دی بے دخل کری دی او نصرف دا چی بے دخل کری سورہ حج کے دا ذکر شو بلکہ وہی زمون وانٹیڈ دی منتے واپس راتے دویم دی تاثر سره جنگ کئی دربانے امپوز کرے دے نو تو بسکے دفاع بچین او دریم دا چی وقاتلو قتال کوئی دوی سرا حتی لا تکون فتنتن تراغی پورے لا تکون فتنتن چی کانسپیریسی ختم شی فتنتن مانا دسیسہ کاری دسیسی ختم شی قوت والا ختم کا چی بیا دسیسی نہ کرے وقاتلوا حتى لا تكون فتنة قتال کوئی دوی سرا حتى چبا کی پاتن فتنة فتنة ويكون الدين لله الشغل بخالص اللہ دا پارا خالص اللہ دا پارا مانا ذکر اللہ تعالی شر نغواری پخپل دنیا کی شر نغواری پخپل دنیا کی ظلم نہ برداشت کی پخپل دنیا کی کفر گورا برداشت کی اللہ تعالی کفر برداشت کی مینز کافر نہ ہر تو گئی خوراک ورکی اسقاط ورکی ہر بلا ورکی کچھ ظالم ظلم شروع کی نکو مسلمان بھی اک کافر بھی اپنا سزا ورکی دی وجہ علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائی الملک یبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم حکومت اور ریاست کفر طرف باقی پاتے کی دے ظلم سر نشی پاتے کی دے
یعنی کافر حکومت باقی پاتې کېږي شي خو ظالم حکومت نشي باقی پاتې کېږي. دا فکری قانون د شیرشاه. فتنه دسیسه وقاتلوا حتى لا تكون فتنه اقتال کوي دوی سره تر دې چې باقی پاتې نشي دسیسه ويكون الدين لله اشغل بد الله لپاره دین په معنا د غلبي. خو صلی الله تعالی بیا وایي چې کدی د دسیسو نه منش کدی دسیسو نه کانسپیریسی نه منه فاینن تاو کدوی منشو فلا غدوانا بیاد زیادت تصور نشتے دا حملے تصور نشتا الا غل الظالمین مگر صرف ظالمانو بالے مجھے دستی سکاری بس کرا نو مانا دا چه ظالمو خود ظلم نو واپس شو ظالمو ظلم نو واپس شو. الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت حراما دا په بدد میاشت حرامه کې دا نو د دې تعلق د یو واقع سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع رااله چې فلانه قبیله هغه یو کانسپیریسی او دسیسه شروع کړې د مدینه منوره باندې د حمله کولو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې وکړه دا انفارمیشن راورسېدل حضور علیه الصلاۃ والسلام چې و میک شور کړه نو بیا به یو ګروپ د آرمی تیار کړ چې د قبیله طرف ته ورشي دباوي کوي دا نه چې بس بلې کوي سیو کوي دباوي کوي نو بس هغه دې تسریه وي چې پیغمبر اسلام به د اسمال ګروپ لګو د ټکولو د پاره چې دباو کوي. نو دوی چې لاړ ناوی جنگ شروع او چې جنگ شروع نو پاوی کې یا په خطا سره یو بنده مړ شو په خطا سره یو بنده مړ شو چې هغه د مسلمانانو معاهد او الایو د داسې قبیله سره تعلق چې دغه حلف او معاهده و چا سره مسلمانانو سره دي کنه د حکومتونو یو بل سره معاهدي چې دا به تعالی جنگ کې سپورټ درکوم چې در باندې حمله وکړه ته به مال جنگ کې سپورټ ته وایي سو ورته الاینس سو ورته نه دنه الاینس نو مسلمانانو سره معاهده وا د دې قبيله خو په خطا باندې دا غي سره پکې مړ شو. نو چې په خطا باندې بنده مړ شي بلا ګناه نو که مسلمان یو که کافری داغه د لپاره خون بها دي څه شي ور دیت ورته خون بها سلو خان یا داغه قیمت سلو شان یا داغه قیمت صحیح. یوا دغه خبره چې مسلمانان چې دا سریه لاړه دا ولې چې دا ګروپ لاړ نو دوی خلکو سره جنگ شروع کړ او لکه چې بار بار دا مسله تیر شوې ده چې په کال کې سلور میاشتې هغه وخت داسې وي چې جنگ کول پکې حرام وو کافرانو بم نه کو پکې مسلمانانو بم نه کو. یو رجب دویم ذوالقعده دا د واړه اختر نه بعد چې کوم میاشت دریم ذوالحجه دا د حج میاشت وي لوی اختر واله او دریم محرم چې لوی اختر میاشت پسې وي. نو مسلمانانو جنگ شروع کو او دوی دا خیالو چې دا د شعبان لومبای ورځ ده د څه ورځ ده رجب پسې کوم میاشت هغه شعبان دی د شعبان لومبای ورځ ده او نور خلکو دا د رجب اخیری ورځ ده. نو که د رجب اخیری ورځ وا نو جنگ کول پکې ناروا وو که د شعبان اول ورځ وا بیا پکې جنگ کول جایز وو. صحیح شو. نو کافرانو بل ځکه دشمن خو چې دغه پروپاګاندا موقع د لاس نه پریدي نه هغه پروپاګاندا شروع کړو دا وګوره دایله د اسماني دین تابع دي په حرام میاشت کې جنگ شروع حرام میاشت کې جنگ شروع کو باندې مړ خبره ځین کې رااله نو الله تعالی وایي چې دا حرام میاشت کې د مسلمانانو په نيز حرام ده ادای په کې جنگ کړل دي استاد هم د عقیده چې د میاشت کې جنگ ناروا دي. صحیح. then what is wrong with them? why you are not talking about yourself؟ د خپل ځان خبر ورنه کوي چې موږ هم په میاشت حرامه کې وصل جنگ کوو. خبره ده کې راځي یعنی دشمن چې ستا متعلق بدنیتی لري هغه به همیشه شیستا پوګا راړي. خبره ده کې راځي. نبی فرمایي
چې الشهر الحرام بالشهر الحرام کدا میاشت حرام وا نو خدای پکې هم جنگو کا تاسو پکې هم کو ها نو موږ ورته خره په خره شوي څه شوي یعنی ایکول شي کدا جرم کړه په تاسو هم کړه تاسو د خلاف پروپاګاندا وکړي یعنی سره کو پروپاګاندا د بل خلاف الګ کوي اگر چې جایز نه ده صحیح خو د بل خلاف چې په خپل خو د جرم نه کوي څنګه وز مثلا اجي عبد الباری نه خطا وشو از شیخ صاحب ته پته اجي باری داس چل کړل حالانکه په خپل هم د کار کوم ها نظامات زیب راکې باید چې ما خو بیا دغه ناروانه کول یعنی زه الا اگر چې حق نه لرم چې دا خبره پروپاګاندا کوم خو کومه هم انساني بنیادونو باندې چې ما کې کم از کم دا خامي او دا کوتای نه نو الله تعالی دا کافرانو ته وایي چې د میاشت حرام دا پروپاګاندا مو شروع کړه نو دا مول شروع کړه چې د مسلمانانو په میاشت حرام کې جنگ کړي خو تاسو هم کړي الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشت حرام دا په بدد میاشت حرام کې دا والحرمات قصاص والحرمات قصاص محترم سيزنا قصاص هغه برابر دی یو بل سره محترم سيزنا یو بل سره برابر دي حرمات وای قابل احترام شي نه او قصاص معنا برابرۍ قصاص ته هم قصاص څه کوي چې برابرۍ راځي فمن اعتدى عليكم وصلى الله تعالی فرمایي کوم میاشت حرامه ده خو چې څوک تابانه حمله کوي نو باید ته پیوم فمن اعتدى عليكم فسوق چې زیاتې کړي تاسو باندې فاتدو علی تاسو بدل ورکړي دوی ته انتقام واخلي دوی نه به مثل ما اعتدى عليكم خو برابر دا زیاتې چې دوی کړي تاسو باندې واتقوا الله ويرګي الله تعالی نه وعلموا پوښي ان الله مع المتقين چې تاکي سره الله تعالی د پرهیزګارو ملګری دی وانفقوا فی سبیل الله انفاق کوي په لار د الله کې ولا تلقوا الله تعالی فرمایي چې په unavoidable او inevitable circumstances کې مو جنگ شروع کو نو جنگ خو مفت نه کیږي جنگ خو پیسې غواړي جنگ څه غواړي نو الله وایي د الله لپاره کې د پیسې هم لګوي چې سره پیسې شته جنگ خو مفت نه کیږي وانفقوا فی سبیل الله انفاق کوي خرج کوي په لار د الله کې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة امغرزوي بأيديكم لا زانون اقبل لا سن اقبل ان زانون اقبل الى التهلكة هلاکت تا اوس چې جنگ شروع شو چې جنگ شروع او ته پکې پیسې نه لګي نو الټیمیټ ریزلټ به استاد قوم ډیفیټ د مسلمانانو ډیفیټ اګه مسلمانان ډیفیټ شو نه نستا عزت پاتې کیږي نستا مال پاتې کیږي نستا جایداد پاتې کیږي دا څه راته نه ده ځکه بیا وایي هغه تر باندې غالب شو خو هغه راځي ارته نه کنټرول کوي نو دی وجه الله تعالی فرمایي دا خودکشي ده کدا مال نه لګي ضرورت موقع باندې وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم مغرزوا ځان خپل لتالک هلاکت واحسنوا احسان کوي ان الله يحب المحسنين تاکي سره الله تعالی محبت ساتي احسان کوونکو سره واتم الحج اوس په جنگ کې دوه شی نه جنگ کې څه شی نه یو پکې بدني مشقت وي او بل پکې مالی خرچ وي یو پکې پیسې لګي دویم پکې بدني مشقت نو دې لپاره یو ټریننګ پکار دی چې دا مال لګول ته مسال شي او بدني مشقت ته تیار شي نو الله تعالی حج او عمره کوي دا ټریننګ باندې کیږي ځکه هغه هم دواړه سیده لګي څه پکې لګي دواړه سیده ځکه حج د جهاد نه کم شي نه دی بلکې ما په خیال خو د جهاد نه زیات مشکل شي دی یو جنا حدیث کې راځي نه راځي څه ته وکړه دین سلام دا یا دا وسه پیسې خو بلا شي دا کنه اسمه دې شام لو کو نه وایي نه خو دې راو باسي نه نو دې چې پروس کال ته پاکستان ته ما ورته ملک حج لبتلې وي نو بس په دې پیسو سره به دومره نور کړي بس حج برابر شي پاکستان ته هم تلې واتم الحج والعمره لله وصلی الله تعالی فرمای حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام نه درته عائشہ تاسو وی اعلن نساء جهاد خذو باندې جهاد شته پیغمبر علیہ السلام ورته جهاد لا قتال فيه دا سه جهاد پښتا چې کی جنگ نشته جهاد دې خو جنگ پکې نشته حضرت عائشہ تاسو ته دایي کوم قسم جهاد دې پیغمبر علیہ السلام ول حج والعمره څه
حج او عمره دا داسې جهاد د جنگ پکې نشته صحیح خو جهاد دی ځکه مال پکې هم لګي او نمبر 2 بدني مشقت پکې هم دی او بدني مشقت خدا سي دی وای سبحان الله چې سړی ته کوم نزله ولګي او کوم مفلو لګي او تبه در باندې عمر شي او احکام به هم پوره کړي صحیح ابل سعودي عرب هغه هیټ هغه چې دی وای یا سبحان الله ها دا سره انټي بیوټیک دا انټي بیوټیک اثر نه مشترک نو بس دا سره ټیک دا ډېر شریف سره مدرب د جون جولای نه مستبق وایي کار الحج نه کړو یا او تل کې څه لګو ول نه څه څه سبب هغه به صرف جولای کې راغی عمره او وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَأَتِمُّوا مُكَمَّل ادا کئی حج او عمرہ للہ خالص اللہ لپاره او حدیث کی راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب پیغمبر علیہ السلام وی حج او عمرہ بیا بیا کوي د دوه سيزونو ورته نجات ملاوي شي یو به دنیوي ژوند کې د فقر او فاقین او د لوګي نرته نجات ملاوي شي او آخرت کې به د ګناونو خدای معاف کړي نو بس سره دنیا کې دا غواړي چې فقر او فاقه پني او آخرت کې دا غواړي چې ګناونه نه نو بس د دوړو لپاره خیرات سره حج او عمره چې پیغمبر اسلام بیا بیا کوي واتم الحج والعمره لله اکامل پورا کوي حج او عمره خالص الله لپاره فإن احصرتم فمستيسر من الهدي فإن احصرتم کچریتاسو بنکړې شوي معنا سعودي حکومت وی چې نه برازي تاسو ته وبایي بیماری لګیږي پاتو کدا چې زمونږ د کلی څخه تلل او سکول کوم نو هغه جهاز کې دایره ولګیدا هغه خلک په شپ کې تل څنګه مطلب شپ کې نو پته نشته 15 زره حاجیانو چې هغه ته وبایي دایره ولګیدا نو بس سعودي ګورنمنت اجازه ورنکړه ای حرامونه تړلې سعودي ګورنمنت اجازه ورنکړه دا وبایي بیماری نور حاجیانو ته هم لګي صحیح ناغي بس واپس کړ او بل کله حکومت په خپل خرچه باندې ټول لیدل صحیح نو دیتا وی احصار سوئی ورطا احصار مانا سیز دیم اور پریوینٹ دیم فائن اوسیتو کچریتا سمنکڑی شوئی دا حج دا دائی گئی دا تو احرام دے کڑے دے نوز دے احرام نا خود دفع سے مفت کے نشو ہوتے احرام دے تلل دے نیت تے کڑے دے میقات نا تیر شوئی صحیح او بیا حج تتلے نشی دا سعارض دو وجہ حکومت تی پریدینا سعارض دو وجہ خبر دیں کرالا نوز ببیا سکے د احرام نه بسنګ وځي دا خدا څنګه چې تا کپڑے جوړې بس وي باسا نه دا خو د الله تعالی سره یو معاهده کړی دا د معاهدې نو پراپر طریقې سره راوځي نو پراپر طریقې سره راوتل داري چې ستاده طرف نه به التا په مینا کې یا بیت الله سره خوا کې یا په مکه معظمه کې څوک لیم بلالې نو تبه الګ وځي صحیح یو لیم باور لګي یا دی یو لیم بچاته وای نو دای د لپاره پاکستانی امبیسی تنظیم کړو ټول لپاره الته لیمونه سبق ورته احرام نه بس خبر دین کړه فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کچره تاسو منکړې شوي د حج یا د عمرې نه فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ نو بیا تاسو هغه هدیه معنا گیفت او د گیفت نه مراد یو مواشي څه شي مواشي لکه پسه یا څه فمستیسر من الحدی نو تاسو اولے گئی آغا زناور چی تاستا آسان وی ولا تحلقوا رؤوسکم ام مخرئی تاسو سرون اخبر فکر چی سڑے احرام اتر نو اختقرو لے نشی ولا تحلقوا رؤوسکم مخرئی سرون اخبر حتی یبلغ الحدی محلا کردے پورا چی ارسے گی دا گفٹڈ حیوان محلا و زائق پلتا ستا زائق پلتن د امام رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې بد منا حدودو کې ذبح کیږي د شافعی سے بدنور ائمه پنځ باندې کم ځای چې حرام کې ذبح کړو بس دا جائز دی فمن کان منکم مریضا او هغه څوک چې ورته تاسو نه مریض او به ادم من راسه یا پدبان څه تکلیف وي د سر طرف نه به ادم من راسي د سر طرف ته تکلیف وي نو په خوا خو دا دوايا نه وي دا لایسنس یو شی موږ ته شپږی وایي تاسو څه وایي شپږی اوس دا شپږی چې وشوي نو هغه دوره دي چې تاسو وینئ راو بس او تا کمزورې کوي
صحیح نه پخوا اوس خو دوايي پکې واچي انټي لایسس نو بس هغه لایسس ختم شي خیر اوس خلک صفادي اوس په ما په خلک چا کې سپګي وي نه صحیح ځکه صفای کې خلک په واه صفای نه کېدنو پخوا یې ډېر سپګي وو شوي نو الله تعالی فرمایي چې کو څه باندې تکلیف له سر د غاړي یا سر درد او ډاکټر ورته وي چې ستا سر بخنو او دې ځای بشکر لګاو دا شکر دی کر د پسش کر نه دا وطن کې به د بلډ راځو لپاره هغه فکر استعمال نه زده ورته پټنی کو اخر به ټولګو بیا به دا سره تاسو چې کیسه تیر کړل کنه دا طریقه وکړه درشا ته تاسو د شاره به مخه نه کوم ځای بیماری وته صحیح نو اس کا سردردی تکلیفو یا د شپږ تکلیفو یا بل څه تکلیف چې بغیر د خړایلو نه کار نه کېده نو الله تعالی فرمایي چې فمن کان منکم مریضا اغسوک چې ویل تاسو نه مریض او به ازم مراسه یا وی په دبانله مرض او بیماری د سر جانب نه ففدیه من صيام لازم لدبانه فدیه من صيام دروزو او صدقه یاد صدقه او نسک یاد قربانه فاذا عملتم چې کله تاسو معفوظ وي نو معنا دا چې سره اخرو او په احرام کې او د ذبح نه روان دي سره اخرو نو دې بس کوي فدیه باور کوي اوس فدیه خدا را چې یو لیم دې ذبح کی صحیح اوس کلم نشي ذبح کوله یا لیم نه ملاويږي د لیم قیمت د صدقه کی د لیم قیمت صدقه کی او کله سره پیسې دي ان بیا بروجي نشي نه سبا کوي فاذا عملتم پس کله چې تاسو محفوظ وي په عمل شي فمن تمتع بالعمره الى الحج اوس ما تاسو ویل چې حج درې قسمه دي یو ته وي حج افراد بلکې اول د عمرې نه وانه د حج به آسان شي یعنی د عمرې تصور خدا دی چې سړی عمرې لذي چرته عمرې لذي نو چې میقات باندې تیریږي نو احرام وتړي او نیت وکړي د عمرې نو چې کله بیت الله ته ورسي نو طواف وکړي بیا سعیو کی او د سعی نه بعد سرخري مسله ختم شو عمره وشو دا خو عمره ده اوس دیم د حج نو حج بیا درې قسمه ده یو حج افراد نو حج افراد دی ته وایي چې سړی په میقات تیریږي نو احرام وتړي او نیتو کی د حج صرف نیتو کی د حج صرف نو در لپاره حکم داده چې دې کله بیت الله تعالی شي لا تر اوسه د حج رد نه دي نو چې بیت الله تعالی شي یعنی د حج رد لانی شروع شي نو دې په یو طواف کې هغه ته وایي طواف قدوم دا سنت ده سوې ورته طواف قدوم و چکرې ولګي اوس کله طواف قدوم سره سعی مکرر صفا مروه مېسي سعی مکرر د صفا مروه مېسي نو بیا د حج طواف چې کله کوي د اختر په ورځ باندې نو هغه د بیا سعی نشته هلته بیا هغه طواف په ور باندې سعی نشته خو کدلته دې طواف قدوم سره سعی نه کړی نو بیا د حج طواف سره سعی کوي او چې دا طواف قدوم وکړو نو دې خو چون کې په میقات کې راته لیدو نو د نیت څه کړی د حج د عمرې نه کړی د حج کړ نو بس چې صرف طواف وکړو دې به په دغه احرام کې انټل کمپلیشن اف حج سپوري د کمپلیشن اف حج پورې چې حج کمپلیټ بیا به احرام لري چې سر به وخوري خو په دې حج افراد کې قرباني کول واجب نه دي سنت دي یعنی کوي که ثواب ورته ملاوي شي کله په ونه کړه دې باندې سب حشتنه دویم د حج تمتع حج تمتع دې ته وایي چې سړی ځي خو حج لا خو لا د حج ورځ نه دي سره دي ورته شته واته لسره د پس په حج شروع کیږي سره په ضرورت پس په شروع کیږي د په میقات تیریږي نو په میقات باندې خو دې بغیر د احرام ته نه دی نشي نو په میقات باندې احرام وکړو نو دې باندې کی د څو د عمرې سره یت په کې د میقات نه د عمرې سره نو چې لاسي بیت الله ته عمره او پوره کړي چې مونږ وې درې سي طواف دې سعی ده سرفرین او چې بیا کړه اتمر ورځ د ذوالحجې د میاشتې راشي کوم چې د حج لومبای ورځ ده نو په هغه ورځ باندې بیا غسل وکړي احرام به واچي او 2 رکعات نفل به وکړي او د حج نیت به وکړي کوم ځای نه د خپل هوټل یا د بیت الله شریف نه خپل هوټل د بیت عظیم مینا ته
نو دې ته وایي حج تمتع. خو چونکې ته خو د حج ده، خو د حج په سفر کې د عمرې فایده واغسته، د حج په سفر کې د عمرې اضافي فایده واغسته، نو باید چې د خدای شکریا ادا کړي، دا په واجب شو، نو د دې وجې دې به ذبح کوي. دا شکرې ذبح ده، خو واجب د تمتع. دریم د حج قران. نو حج قران دا چې په میقات سره تیریږي، نو د حج او د عمرې دواړو نیتو کې په یو ځای باندې چې زما نیت ته د عمرې او د حج دواړو ماته آسان کی او مانه قبول کی. نو اوس په دې صورت کې د بیت الله ته ورسی، نو دې به دوه طواف کوي. یو طواف قدوم لکه په حج افراد کې چې و چکرې، او دوی به د عمرې لپاره طواف کوي، نو به هغه کوي. ا د عمرې لپاره خو سعی واجب ده، نو سعی به وکړي. خو چونکې د حج او د عمرې دواړو نیت کړی دی په دغه احرام کې، اوس سر نشي کړولی، بس د عمره دا سره کمپلیټ شو، سر نشي کړولی، نه احرام لري کولی شي. دی به وي په دغه احرام کې انټل کمپلیشن اف حج، انټل کمپلیشن اف حج. او په دې کې قرباني واجب ده، ځکه چې وانس اگین د حج په سفر کې د عمرې فائدہ واغسته، د حج په سفر کې د عمرې فائدہ واغسته. نو دلته کوم لفظ تمتع چې دی دا د حج تمتع معنا نه ده، دا معنا د فائدې اغستلو نه. فائدہ د حج د سفر نه سره اخذ په دوه حجونو کې، یو حج تمتع کې بل حج قران کې. او څه فائدہ دی اخلي؟ یعنی زی خود حج لا او عمره ورسره اضافي وکړه. فمن تمتع بالعمرة چاچ نه پواغستا پادای گئے د عمره ال الحج الا کتن کے حج فمستيسر من الهدي نو لازم د باندې هغه شی چې آسان ورتا د گفټډ حیوان نه. فمن لم یجد چاچ دانمون یعنی ملاوی دنه ورته یا پیسې نه ورته. فصيام ثلاث ایام فی الحج نو دې بروجی سے درې ورځې په حج کې، وسبعه اذا رجعت حج با اخری ورځ به عرفه نو دې به شروع کی د ومنه وما اتم نهما نو درې بدلته ونیسي صحیح، او وروجی په پاتې کیږي چې کله د حج سفر ختم شي وو به ونیسي. وسبعه اذا رجعت او وروجی چې کله تاسو واپس نه فارغ شئ تلک عشرة کاملة دا لس روجی دی کامله فدیه ده. ذالک لمن لم یکن دا د هغه چا لپاره لم یکن آلو حاضر المسجد الحرام چې د کورنی په مسجد حرام کې، یعنی حرم کې. مسجد حرام کې معنی یعنی د حرم حدود او استوګن دی د بهر نه راغلي، چرته راغلي د بهر نه راغلي، هر چې د مسجد حرام اوسیدونکي دي، یعنی معنا د حرم دنه هغه د حج لپاره د حج دی اعلان کوي. هغه باندې عمره له مستقل دي ټول کار دي، دغه خو د حرم حدود کې اوسېږي صحیح. نه خو صرف د حج را ده کوي پاتو باندې د خپل کور بیت الله تزیم نه کوم ځای احرام تړي، د خپل کور نه احرام تړي ځینې مینه صحیح. الله تعالی فرمایي چې دا قربانای مسله واجبه ده هغه چا لپاره نه چې د بیت الله په حدودو کې، یعنی د حرم په حدودو کې نه اوسي. د حرم حدودو کې چې اوسېږي هغه په میقات تیریږي نه عمره سره فرق کوي، هغه د میقات نه ځان لري. ځکه دا مواقیت کې 15 سودي 15 پلیسز یلملم، جحفه، ذات عرق، قرن المنازل او ذو الحلیفہ. ذو الحلیفہ، جحفہ، ذات عرق، یلملم، قرن المنازل او ذو الحلیفہ. استثناء گاڑ یا جہاز، گاڑ یا طیارہ دا د شام په طرف باندې راځي نو بیا میقات د جحفہ. کله عراق د سایډ نه راځي نو بیا میقات د ذات عرق. کله یمن طرف نه راځي نو بیا د یلملم. کله جاردن طرف نه راځي نو بیا میقات د قرن المنازل. کله مدینه طرف نه راځي نو بیا میقات د ذو الحلیفہ.
او دا 15 ځایونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعین کړی دي. اپانټونو چا کولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې وجه اجیاز کې به اعلان شي یا اجازه ول خپل اعلان کی یا په حاجانو چې عالم ته وایي چې تدریس تصریح وکړي صحیح نو راشي او د اجازه لوډ سپیکر استعمال او حاجانو ته طریقه وکړي چې څوک حج افراد کول غواړي غیر دا الفاظ وایي څوک حج تمتع کول غواړي غیر دا وایي څوک حج قران کول غواړي هغه دا خبره ده انکرار فجاءت من الدين نو دغه طریقه ده. اوس یو د مواقع یعنی میقاتونه 15 او بل د حدود حرم. حدود حرم دا میقات سره تعلق نه ساتي، دا خو نور ځایونه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متعین کړي لکه د دې طرف نه چې سړی وي نو چې 23 میله مکه معظمه د پاتې شنو الته یو بورډ لګیدل کوم ځای چې روډونه دوکي د مسلمان روډ او د نان مسلم نو دې نه معنا دا ده چې دا حرم پوله ده. دا اوس کوم 23 میله بدل شي کېدا په حرم کې روانه دي ته زمینه حرم وي څه ورته زمینه حرم دغه رنګه مختلفو طرفونو نه پیغمبر اسلام مختلف پوینټونه کولې چې دې دا د حرم مکه شروع کی د حرم مکه شروع کی. نو اوس کوم خلک چې په دغه مکه کې اوسېږي یعنی دغه پوینټونه دنه نو هغه ته وایي د حرم خلک. دا درویش منه دنه چې اوسېږي هغه ته وایي د حرم خلک. نو د حرم خلک چې دي د هغه د پاره خپل کور هی میقات ده سوال میقات بل خپل کور ولا میقات ته سایت ودانو چې ته واپس یمن ته شاه غاړه برازي یا ته اسلام شه مدینه منوره ته ذوالحلیفه طرف نه بس بدل خپل کور خوانه احرام وتړي صحیح او حج روان شي یا کوم عمره کوي نو عمره روان شي. ذالک لمن لم یکن آلو داغ چا د پارا چې نوی اهل داغ حاضر مسجد الحرام حاضر د مسجد حرام واتقوا الله يرجى الله تعالی نا وعلموا پوشي ان الله شدید العقاب تاکي سره الله تعالی سخذاب ورکون کې دي. الحج اشهر معلومات حج یا وقت حج اشهر معلومات د دې لپاره معلومي میاشتې دي د دې لپاره معلومه میاشت دي. نو معلومه میاشت معنا دا ده د دالتوري کا مسله چې دا شوال دی د واړه اختر میاشت ذوالقعده ده ورپسې میاشت او ذوالحجه ده د لوی اختر میاشت. نو چې سړی حج لذي حج دي نو په دې میاشتو کې په میقات باندې تیریږي اته حج نیت یو کاله کې لازمي میاشتې پاتې دي حج ته او په میقات تیرې دو لازمي میاشتې پاتې دي ورته خبره ده کېراله او ته نیت تاسو ته د حج وکړه یا د حج قران وکړه د عمره ټول کال کول شي او د حج لپاره سپیسیفیک ټایم دی عمره ټول کال کې په حج لپاره سپیسیفیک او خاص ټایم دی نو چې خاص ټایم نه داغي د احرام هم خاص وختونه چې په میقات تیریږي نه هغه په احرام کې نو په دې دریو میاشتو کې چې کله سړی تیرې ده بلکې لسره دوه میاشتې کېږي تقریبا لسره هم کم ورځې یا تر ورځې او دوه میاشتې کېږي یعنی شوال ذی قعده او لسره ده لوی اختر او میاشتې لسره دي کېږي. نو په دې و میاشتو لسره دو کې که سړی په میقات تیریږي او احرام وتړ سینت کړه د حج نو دا نیت صحیح دی دا نیت صحیح دی په نيز د درې واړو څلورو واړو ایم دا په دې په احرام کې ځکه نیت د حج کړه نو دا ځونی میاشتې په څه کې تیرې په احرام کې به تیرې ها احرام بدلول شي خو به احرام پاتې کېدې شي احرام لکه په حج کې احرام ګنده شي یا خیرم یې سره بدلول خوشي صحیح چینجایي صحیح خو به احرام نه شي پاتې کېدې یعنی یو په احرام کې کېدو معنا دا نه ده چې چلو اډو ګنده پکې یا پکې سپګي ولګې دې بس په دغه احرام کې کدي بدل کنو احرام دې ماتي نه چینج کې خدای بنده یا وی وینځه خبره دې انترال خدا نشي کول چې خپل ډریس واچي نه چې تا په میقات را تیرې دي نو اراده لري څه کړی دا د حج نو بس په دغه احرام کې به دا وړه دې په میاشتې چې حج دې کړی به وزن لري کې نو دغه نیت صحیح ده په دې ټولو باندې هر چې دې درې یا و ورځو دوه میاشتې روان دي زمانه ده لکه اوسړي د شوال د میاشتې روان دي رمضان دی د رمضان نه میاشتې شعبان دی د شعبان میاشت کې په میقات تیرې دو یا د رمضان میاشت کې په میقات باندې تیرې دو انیت یو کده حج احرام وتړ سره پاره
د حج لپاره نو پنځه درې امامانو دا نیت باطل دی ځکه دا به وخت دی پنځه درې امامان دا به وخت دی دا ذکر ماسپخین د موږ نیت یو کې سار نو دا باطل دی الله تعالی سبحانه باندې فرض شوی دی خدا درې امامان استدلال دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا صحیح دی هم په دې احرام باندې حج کې خو مکروه دی صحیح یعنی حج به کې دی شي خو څه دی مکروه دی یعنی ډیس لایک دی فمن فرض فیل الحج پس چا چې لازم کو ځان باندې پدې میاشتو کې حج نو په ځان باندې حج خو خدای فرض کړي حج څو فرض کړي چې سړی مالدار شي او وسیکی نو فرض شي صحیح خو ګوستړي احرام وتړو نو بیا خو ادایګي لازم شو ده باندې نو دا کار ته په خپل کې فمن فرض فیل الحج پس چا چې لازم کو په دې میاشتو کې حج په احرام سره فلا رفث نو شهوتی خبرې باندې کوي په احرام کې څه باندې کوي شهوتی خبرې باندې کوي سیکسوال ټاک باندې کوي ولا فسوق اسپیره بد خبرې باندې کوي کنځلې باندې کوي تاسو شکنځا ورته وایي شکنځا باندې کوي یا اسپیره بد خبرې باندې نه کوي ها چټیا خبرې باندې کوي ولا جدال فی الحج او آرګومنټس باندې کوي په حج کې حاجانو د پردان راوړي چې بل سره آرګومنټ شروع کی ځکه د آرګومنټس نیکسټ سټپ جنگ کول آرګومنټ شروع شي نیکسټ سټپ سي بیا خو ځان ته پښتانه نو دا خو شو ورته چې دا نیکسټ سټپ سي یو بل ته ورپسې نه الله سره آرګومنټس پکې وما تفعلوا من خير او چې تاسو کوي د خیر نه يعلمه الله پويږي غیبان الله تعالی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دا خلق براتل د مختلف علاقونه نو احرام به وکړو پیسې به ورسره وینا حج لبرال نه به خوراک ورسره نه بس خاکو نه به اوسېدلو ځای ورسره نو بیا به خلکو نه سوال کوي څه به کو نو الله تعالی فرمایي چې زما کور ته راغلي سوالونه کې تر راغلي سره ولې راځي الله تعالی وایي چې زه حج او تزودوا ځان سره پوره توشه واخله تزود معنا سره پوره توشه تاسو هم توشه وایو یعنی سفر خرچه صحیح نو سوره والا پوره توشه الله تعالی وایي فإن خير الزاد التقوى بهترین توشه هغه چې پاغه د سوال کولو نه بچي څنګه بچي د سوال کولو نه نو کته وایي چې زما بلګي مثلا ال $300 ځان سره سره کاټه صحیح دور لګی نه هغه کته لګی نه پیځه لکم نه ولې شي صحیح کینه نو تل کار ډیر آسان از جوړلی مولوی اخلي نه په هیڅ پلاس نه دي صحیح نو څنګه شیرچا باندې مالدار سره کینه بدن سره $100 وړي مو خدان سره 500 یو څو دی باندې گزاره کوي حاضر شیرچا تاسو وروړي ځان سره دا ګور یعنی مالدار سره کینه دام نه معلوم چې ما سور ډیر لګولې کېده دا مثلا چې امریکایي له خلک چې دی وره هغه د کریډټ کارت یو څه دی ټیک کنه چې سود نه راځي نو حالانکه کریډټ کارت جست فار نثینګ خو یعنی جست فار نثینګ خو د کریډټ کارت ټایل نه خو بعضی امور دلته په دې ژوندۍ کې داسې چې بغیر د کریډټ کارت نه چلیږي نه ما یو ځل سشي غستنو ما ته ستا کریډټ ته زه په دې پوهیدم نه ځکه لومبې نو راغلی امریکا ته وستا کریډټ خله نو ما یې نه کریډټ خبر دی ته وای چې چا پیسې مېسې در باندې نشته صحیح او قرضې مرزي در باندې نشته ما زما خدا ته کریډټ ته چې بچاره باندې یو پیسې دي نه نه چې در باندې هغه توخه مې دا هو ډېر کریډټ هغه د مسله ولا خلک وایي نو دوه پیسې نه د شاف ریز یو باید پور چانه شي چې خیال دې اولاد کورونه مثلا په پور کې د شام په کارډو تاسو مثلا نه کورونه په پور باندې اغستل دا خو د یو روټین بزنس دی او هغه داسې پور نه شي پتا باندې نن ډیو دی هغه ته داسې ورکړل کړي چې رنټ ورته صحیح شو هغه هغه کنسیډر کیږي نه البته کدا چې قرضه چا باندې چې هغه نن دیو نو به تا قرضه خلاص کړه صحیح اسی کدا غي پلی اخلي یعنی نثار احمد لا قرضم نه ورکه او وايي چې ما باندې نثار احمد قرض ادا کول شي پر دوړ ځان خلاص نه دل قرض ورکه نه حج دی نو دا به پراډ دی خبر ده کړه دې دا پیسو بیکاپ لپاره دی چې دا اصل د حج مسایل کې په چې پیسې مصرف کې نه د کور لپاره اضافه لپاره د پیسو نه څنګه شوی
زلاس بالثلاث من يجرب نو قال لازم تدور مع شي بچي بس دا ما نه کوي لا غير الشيء ده نو نه دا څه نه ده نه کورونه دا خبره فدا سر په باسا نه دا خلاصه کړه خبره خلاصه کړه ها البته لا دا یو عذر دی چې را ما سره کو ټیک ته یو $3000 دی 2.5 به ایجنټ ورکم یا 3.5 دی را سره 2800 به ایجنټ ورکم دا 1500 به زما خرچه شي پاتې شي 200 دا 200 بچو ته پریدل دا شل د چې تیروم د دې کی پوره کیږي نه پوره کیږي هی شوډ ثینک اباوت دیٹ صحیح ادا 2 ګرام کار نه دی خو کله 200 په ځای باندې 300 لګي نو 200 نه طرف مت واخله ته 200 روپیا راکا نو بچو ته 200 په ځای 300 ورکا اوس سپیشل را دي کې نور خو یعنی بازي شي نه خدای چې کور کې اګړي موجودي غوړي کور کې وی چې بورا په کور کې وی اوړه په کور کې وی صحیح او سب یعنی تازه به تازه شي ملک په کار دی او څنګه गाड़ी लगे गैस पकार दे चेता ही नहीं बदोर गाड़ी कर दे چې کوم سړی गाड़ी कर دے خو بیا دل لګټیو کړه نو دا ټول څه ایکسکیوز دی انا پولیس کې څنګه چې انا गाड़ी نه ګرځي هغه په څه ځای نه ښکار نه نه پکار سړی ولا ورنه کی کنه ها حضرت باری لګلاس کلک کا دا څه په ټانکی څنګه نه لاس لکه ګلاکا نظام بشو صحیح پوښو اوکے فمن فرض فإن الحج فلا رفث ته دا عملګرو خدای څه وایي شه وای دا تاسو کوی خدای سره څه بزنس کوئی حساب کتاب کوئی ورسره تاسو دا په عبادت ته باید چې فرح دلای سره وشي تیر هفته دا چې ختم مایه چې تاسو ولې راوړل هغه دا موضوع ډیر شدید سره یو ځای شوی و انا د دې سم نو ماته هغه یو کار پوره سم بیا خاص قرآن ولې ها نو زه به دا غلم بیان به ورته کوم فمن فرض فإن الحج فلا رفث ولا فسوق چاچ لازم قضا باندې پدې میاشتو کې حج فلا رفث نو سیکسوال ټاک نه کوي ولا فسوق سپېری چټیا خبرې نه کوي ولا جدال فی حج آرگومنٹ دینے کے پا حج کی وما تفعلوا من خیر لا چکوئی تاب دس خیرنا یعلمه اللہ کوئے گی دیبان اللہ تعالی و تزودو تو شواخ لیزان سرا فإن خیر الزاد تاکید سر بیتر توشا التقوی آغدا چپاغی سڑے زان بچ کی دسوالنا واتقونی ویرے گئی زمانہ یا اولی الالباب داخل خاندانو لیسا علیکم جناح لشتر تاسبان گناہ ان تبتغو فضلا من رب دیو سوالو چی دی منکا حج دزو ازان سر مس سامان لیڑو التمو خرس کر یا التنا مسزان سر راڑو واپس مقبل وطن کی خرس کر یعنی گناہ تجارت موقع اللہ تعالیٰ وی دا سناروا کو ندے ہاں laws are something otherwise یعنی کدی یو ملک قانون ته باندې پابندی لګي اخو بیا بل شي شریعت ته باندې پابندی نه لګي صحیح او په انسان باندې د دوه څه پابندی لازمي یو د شریعت پابندی په لازمي بل قانون پابندی په لازمي نو دا خپل نشي غوښته چې شریعت ما باندې پابندی لګول سعودي حکومت ته پابندی ولې ومنه صحیح تغییر لازم منی چې کوم شی غي نه پریدي ابنو دي ای خوراک ته پریدي سن پریدي خوراک لیسا علیکم جناح نشتر تاسو باندې گناہ ان تبتغو چې تاسو ولټوي فضل من ربکم فضل د پروردگار پر یعنی مال تجارت سره ځکه حج دې کې څلور سيزونه کیږي بنیادی طور عبادت سره سره پر دي عبادت ته پاره دویم زیارت د بیت الله او د مقامات متبرکه بل زیارتونه پکې یعنی د بیت الله زیارت کومګه د مسجد حرام زیارت کومګه د مسجد نبوي زیارت کومګه د رسول پاک زیارت کومګه د میز د عرفات زیارت کومګه د مزدلفه زیارت کومګه زیارت معنا ملاقات خبره ده کړه نو دویم د زیارت دریم د سیاحت څه شي سیاحت څه خو بهترین سفر او بهترین معلومات دي سیاحت او سلورم د تجارت سلورم تجارت زمونږ ملګری خو تیز شو هنګامو شو نو ټول تیز شو نن دوی هنګامو
लैसा अलैकुम जुनाहुन दी वजह उसकी बातें बलगुरु हुए